یو د الله ولیو ډیر غټ ولیو. زه تاسو ته صرف دا یو خبره کوم، په زندګۍ کې هغه سره زه ملاو شوی نو کتل مې ډېرو خو لاس مې نه ملاو کړی. یو پیره ما هغې پسې د جمعې موضوع کو او لاس مې والا چې کوم دی ورسره ملاو کو او ښکل مې کو. په الله مې د قسم وي هغه ټیم ما ته داسې یو محسوس شوه چې یو نور زما دننه شو، یو نور خو داسې نور او داسې تاثیر که نه چې ډېر وخت زه خوشحاله وم، ډېر وخت هغه به چې ما مخې ته کو زه به خوشحالېدم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول به ښه یئ، ښه به خوشحاله یئ او چې کوم ځای کې هم یئ الله جل شانه دې تاسو ټول ښاد آباد اور خوشحاله ساتي. زما عزتمندو یو نوم د الله جل شانه، یو نوم او صفتی نوم دی. زمونږ چې کوم شیخ مکرم دی د چا نه ما بیعت کړی دی، د هغې والد صاحب محترم رحمه الله تعالی الله جل شانه د هغې قبر د نور نه ډک کړي او الله جل شانه دې په انوارات رحمتونه راوړي کروڑها. هغې دا وظیفه حضرت مولانا بجلیګر رحمه الله تعالی ته ورکړې وه او بجلیګر مولوي صاحب فرمایي چې ما ته وی چې ولې نه یو داسې وظیفه درکړم چې هر شی تا پسې لګېدلی، هر شی تا پسې راځي، دنیا به خواره ذلیله به رسوا به ستا په خپو کې به ناستی، کو دشمني هغه به تا نه یریږي، مخکې ته تو یریږي اوس په تا نه یریږي. که یو شی ستا حق دی څوک یې نه درکوي دا عمل وکړه خپله به درکوي، خپله به یې کوله به راړي وې دا واله معافي به دنه مو غواړي. ولې دا پاور چې دی دا د الله په نوم کې دی، دا پاور او دا صفتو یا وهابو دا الله صفتی نوم دی دا په دې کې دی. خو د دې خاص تعداد دی او خاص ټیم دی. په هغه ټیم چې وکړي صرف اور صرف زیات نه زیات 2 منټه کې به ته دا عمل کې سیوا ده. خو زما عزتمندو پایده پکې د حد نه سیوا ده. زه خو وایم د خپلې زندګۍ معمول جوړ کړه، اجازت به زما هغې میندو خویندو ته چې ویډیو اول نه والې اخره پورې وګوري، هغې ته به اجازت وي، ځکه چې دا عمل هم ته سینه په سینه بجلیګر مولوي صاحب هم زما استاد و، شیخ صاحب چې چا نه ما بیعت کړی هغه خاص هم زما پیر دی، هغې والد صاحب و هغې ما له د حفظ چې کوم نه پګړۍ تړلې وه. الحمدلله د الله ډېر شکر وباسم، ډېر مضبوط او ډېر ښکلی نسبت دی او د هغې زما په سر باندې لاس دی، نو په هغې باندې زه شکر ګزاره یم چې الله جل شانه مونږ په سیده په سمه لار. هغه هم ته څه وایي چې مونږ ته کښېنئ، مونږ ته سجده وکئ یا زوم کوئ عبادت وکئ. ځینې خلک چې کوم دی داسې کمنټ وکړي چې سړی خفه شي، هغه مونږ ته صرف اور صرف دا وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت پړه کې اچوي چې کله هم د هغې په محفل کې کښېني، کله هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سنتو نه بار کېږي نه. دا زموږ دپاره غټ شان دی او عظیم شان دی او شکر دی الحمدلله چې داسې خلکو سره موږ الله جوړاو کړی یو او هغوی په بیعت کې الله جل شانه موږ راوستی یو. نو زما عزتمندو دا یو د الله ولیو ډېر غټ ولیو. زه تاسو ته صرف دا یو خبره کوم، په زندګۍ کې هغې سره زه ملاو شوی نو کتل مې ډېرو خو لاس مې نه ملاو کړی. یو پیره ما هغې پسې د جمعې موضوع کو او لاس مې والا چې کوم دی ورسره ملاو کو او ښکل مې کو. په الله مې د قسم وي هغه ټیم ما ته داسې یو محسوس شوه چې یو نور زما دننه شو، یو نور خو داسې نور او داسې تاثیر که نه چې ډېر وخت زه خوشحاله وم، ډېر وخت هغه به چې ما مخې ته کو زه به خوشحالېدم. نو زما عزتمندو هغې نوراني دي، نوراني داسې دي چې قرآن احادیثو د دې درس ورکوي، د نیکو طرف ته به تا رابلي. نو بس دا غټه خبره ده که نه، شکر نو باسي په دې خبره. ښه زه بل خوا لړم، خو عمل دا دی زما عزتمندو چې روزانه د مازدیګر مونځ نه پس 100 پیرې یا وهابو څوک وایي دا ټوله دنیا به د پسې راځي، دا ټول مخلوق بدل تابع او څه قسمه حاجت دی الله جل شانه به برابرې. اوس تا سهار یو مقصد دی، تا یو شي تړو شه یاره چې دا اوس ما سره وي خو تا سره پیسې نشته، یا بل یو شی دی چې تا حاصلول غواړې خو
حاصلولی نشي. نو سهار ته دا تمنا وکړه، ماښام به الله جل شانو تعالی درکړی. چې ماښام دې تمنا وکړه، د سهار نه مخکې به الله جل شانو تعالی درکړی. نو زما عزتمندو د الله په هر یو نوم کې، هر یو حرف کې، هر یو لفظ کې تاثیر دی، طاقت دی، پاور دی، اثر دی. نو زما عزتمندو زما هر چاته اجازه ده او هر څوک دا عمل کولی شي د الله فضل او کرم سره دا عمل وکړي. بیا ما ته ووایي انشاءالله تعالی. السلام علیکم ورحمت